قصد اونکر شي د مانزه قبل غروب الشمس مخک د نور پریوتونه ګوره علماء کرام مخ باب الصلاه بعد الفجر حتى ترتفع سبا مزوشي تر نور خطو پوری د مانزه نرستو نفل جائز ندی لکه موږ تاسو ویلو چې کل اوقات خمسه دي درې خدا سي دي چاہے کې د جمهور مسلک دا دی چې اس قسم عبادت نه کیږي چې طلوع دا غروب دے استوا دا دو اوقات دا سي دي چاغي کې صرف نوافل نه کیږي فواید واجبات ادا کې دي شي بعد الفجر او بعد العصر جنازم کې دي شي او دارنګي سجده تلاوتم کې دي شي فواید کې یو سړي په ذمہ باندې پاتی هغوم کې دي شي اوس مسله دار چې دوی لا تطهر الصلاه قبل غروب الشمس قصد اونکر شي د مانزه مخکې د غروب شمس نه سوال دا چې امام بخاری علیه رحمت دلته کې عنوان د باب بالکل بدل کړی دی دغه سم مخکې باب په شان وی چې صلات بعد العصر حتا تغرب نو لا تطهر د طهرا د زیادت غرض او حکمت سره یو غرض دا دی مولانا صاحبہ چغه دا تاسو حاشو کې نه ملاويږي او دا د استادانو نقطه ده معنی دا ده چې وخت د مازیګر چې داخل شي د بیا د یو سره انتظار د غروب شمس نه کوي چې زره وخت شته نو اخر کې بازو وکما قصد اونکړي شي د مانزه پس ته دخول د وخت مازیګر نه تر غروب شمس یعنی عین غروب شمس کې اگر چې وقت العصر وقت عصر یعنی یوم العصر اقرز مازیګر مزه په دې وخت کې دی شي خو قصدن و ارادتن چې دی دغه تاخير جایز نه دی لیکن دې سره مسأله نه حل کیږي دې لپاره علما کرام یو دویم جواب ورکړي چې لا تطهر دمانی دي یو مسئله خدا دا چې لکه نفس صلات بعد العصر نکی او البته لا تطهر معنی دا قصدن و ارادتن اغه نوافل چې هغه غیر سببی دي نو لا تطهر ور اغه نوافل چې هغه سببی دي نو اغي چونکی بغیر د طهران ادا کې دي شي ځکه هغه طهران نه ده او دا قول د امام بخاری شي ته په دې کې وتایید د امام شافعی علیه رحمت راشي چې هغه نوافل سبب یې چي دي هغه په دې وخت کې دي شي او ځکه چې دا قصد الصلات نه دی دا قصد الصلات نه دی دا خو قصد طواف دا قصد الصلات نه دی دا خو قصد دخول مسجد دی نو معنی دا شو فقصد ارادی باندې نفلونه مکوي پس مازیګر نه پاکه طبعا راشي بیا خیر دی طبعا راشي ان بیا خیر دی نو نقطه پیدا شي چې لا تطهر الصلاه قبل غروب الشمس قصد اونکړي شي د مانزه مخکې د غروب الشمس نه معنی بعد العصر غروب الشمس پوری نوافل مزنو قصد اور ارادی مکوئے آکے غیر ارادی طور باندې راشی نو پشاکے گے هم مثلا شو لیکن دا عند الاحناف دا توجی نجوری درم نقطه دا ورسو را روانه دا مسئلہ چې پیغمبر علیہ السلام د مازیګر د مازن رسو نفل کول معنی شو لا تطهر قسم مکوئے د مز پس عصر نه تر غروب پورې اما صلات رسول دا خصوصیت رسول دی اوس ان شاء الله مسله نږدې شو قربان دي تا نه
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ارزه کی وې سرګره شاګول نه قاضي قصد نه کې یو د تاسو نه چې فیصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، یعنی قسم کوي د موز په وخت د خطو او په وخت د پریوتو، دا دواړه اوقات داسې دي چې یو بد فی الشمس او دی کې چې کوم د کنه مشابهت عبادت الشمس الرازی نو دې لپاره حضرت دینه منع کړدا جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ګوره علماء کرام او صلحای امت دا مسله یاد کا، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس آسان ده، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. دې کې څه اشکال خو نشته دی. اصل کې استاسو محشی په دې ځکه یو نریغونه باز کړی دی چې د حدیث کې د طلوع او د استوا ذکر راغلی دی، د صبر طلوع او د غروب ذکر راغلی دی. وقت استوا د ټک نه غرمه چې نور په نیم اسمان راو ادریږي، د دې حکم دی حدیث کې نشته دی. او دې لپاره امام شافعی رحم الله مسلک دا دی چې صلات عند الاستواء مکروه ده، لیکن د جمعې موږ چې کوم ده دا عند الاستواء خصوصیت د جمعې د وجنا دا جائز ده. عند نصف النهار دا جائز ده، اگر چې ولو کان وقت الاستواء. اور دویم قول دا دی چې استوا په وخت کې مکروه ده، لیکن کې یو سړی وکي نو دا جائز ده، ځکه په دې وخت کې سسی سره اشتباه ناراضي او په دې وخت کې د نور عبادت نشي کېده. لیکن داغي جواب دادی چې حدیثی مسلم شریف ده او مسلم شریف کې باقاعده د دریو اوقاتو ممانعت ذکر دي، وقت غروب، وقت طلوع، وقت استوا. باقاعده مسلم روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې د دریو ټیمونو کې تاسو به د مز قص نه کوئ، طلوع، استوا او غروب. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت حمران بن عبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليه ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. ما شاء الله ما شاء الله دا سه عبارت وی چې جنې په مینه دي شي پوښښ غنا خو چې کله دا په اف ام کې تاویلې خاجي ګورا مولانا صاحبہ د مازګر د مانزه فرایض او نرستو نفل چې کم دینو دا ممنوع دي. باقاعده عمر فاروق رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه، حضرت معاویه رضی الله عنه دې حضراتو باقاعده لخت اغسطی په لاسونو کې او چې چا په دې وخت کې د قصد نفل کو نغه په لاسونو وه او وی بچدا او دی وخت کې پیغمبر علیه السلام نوافل نه لیکري او د پیغمبر علیه السلام یو عمل نکول دا دلیل د عدمی جواز دی. لکه روایت کرا دي چې یو سړیو او یصلی بعد العصر فمنعه علی رضی الله تعالی عنہ. علی سیوراغي او دا سړی منع کا. دې سړی ورته وی چې ولې تما یا علی تما د موږ نه منع کای
زه خو الله ته سجده لګوم الله ته قیام رکوع کوم ته ما د موز نه منع کړې عاری سے وہ فرمایل کې چره دا موز وې نو ما به ته چره نه منع کړې هغه له بیا قار راغی چې یو زه موز کوم ته زما د موزوال نه انکار کوي علی سوي موز هغه ته وی چې په تابعداري او په اطاعت د حضرت علیه السلام وشي ما صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد العصر نو اوس چونکی رسو مسله را روانه ده پای کوم چې حضرت خصوصیت وای دې حمران ابن ابان چلے بیانی د معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نا قال فرمای چې انکم لتصلون یو نو څنګه صحابو نمون راځي رضی الله مکتوب ني او دلته مکتوب دی وفيه ما فيه لکه چې ډیر خلک دي چې حضرت معاویہ سره تبد وي او دا معاویہ هغه عظیم شخصیت ته جو صحابي رسول دی او دا حضرت اوخه هم دي نو صد امت باباګان دي او صد امت رونه دي او صد امت ماماګان دي ابو بکر عمر د امت باباګان دي او عثمان علی رونه دي او معاویه صاحب ماما دي ماما کنه او دا خو چون کې ماما غډیر محبوبي او ډیر خوبي او دا خال المؤمنین دي یو سړي راتوي چې معاویه سے باغی دی ناز الله ما معاویه سے عادل دی وصایب هدايه چې لیکل دي چې عادل نه دی باغی دی ما دای په مطلب ته نه پوهیږم هغه چې تمانه هدايه وای نو زه بیا تا په هغه مطلب پوکم هغه دا مطلب نه دی او زه یې راکې ته مان نه وای تاسو غو وخت نشته دی نو اشرف الهدايه چې د مفتی محمد یوسف حاشی دی لکی ناغه وګورغه بهترین دلته کې جوابونه کړی او ډیر خسته کلام یې کړی څنګه ورته مولانا صاحب نو خیر بهرحال ماوی عادل پدی دی چې د بخاری او د مسلم راوی د حضرت معاویه سے او دا صحیحین چې کوم روایت نقل کړي هغه خو صحیح وي او صحیح هغه روایت ته چې ما رواه عدل تام الضبط عادل دې کنا ځکه خو ته ندی روایتونه اغوستي سره غالي شو بیا مې ورته چې دا خو مصر ستاسو صلیح دې پاروي ورنه صحابه او تابعین چې کوم دي دوی ته تنقید نه بالاتر پدې دي چې پاغي زمانہ کې دا اسماء او رجال سلسله نه و په پاغي باندې نقد او جرح کې دی نشي اصحاب ته کل معدول دي دا وکته بیا ګور چې صورت حال دی قال انکم لتصلون صلاه اے طالبانو تاسو خامخمس کوي یو مز لقد صحبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مګه مرګتیا کړی دا پیغمبر علیہ السلام سره فما رأینا هو یصلیهما مغنو لیدل پیغمبر علیہ السلام چې دا دو رکعات کوله ولقد نهى عنهما او حضرت امت منع کړی دې دو رکعاتونو نا یعنی رکعتین بعد العصر حضرت آدمی عمل دلیل دی آدمی جواز دی بیا چې ممانعت راشي بیا غوسه شو ډبل کار شو دی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن حبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس عن صلاتين دو مزنا الک نور خطون بعد در مزنا بعد نور راوخیږي مازیګر نه بعد نور را پروزي بس مخکې ده باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة خیر دے مردان دخو نه دیکھا نن خو تاته اجازت مشروط تخا کہ بابا کړي د مونږ نه بیا ټیک د کینې بس په قلاره کې نه دنه بستر واچو حجی علماء کرام
علماء کرام مسئلہ دا باب من لم یقرأ الصلاة الا بعد العصر والفجر باب دے په بیان دے ذکر داغه چا چې مکروه نه دی ګڼلې موز مگر پس مازیګر نه او پس صبا مزنا رواه عمر وابن عمر تشوا وابو سعيد وابو هريره رضي الله عنهم اجمعين ان دا سلور صحابه کرامنا ابو هرم شیخ الحدیث ته ابو سعید ابن عمر او عمر رضی الله عنهم اجمعین دا هغه دي چې مکسرین فی الصحابه دي دوی ټول دا روایت نقل دي چې لکه دې دوه ټیمونو کې مزنه کیږي جناب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا عنها احد يصلي بليل او نهار ما شاء الله وغيره الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اصلی کما رأیت اصحابی یصلون زمزونه کوم لکه څنګه چې ما خپل صحابه لیدلی او هغه مزونه کوي. ګوره بعضی ټکی داسي چې هغه ضرورت پیخیږي په وخت درس کې خو تاسو ته هغه اهم نخ کاری خدا سي زمانہ بیا براشي چې تاسو د دې ټکی ډیر قدر پیدا شي. یو دا چې صحابه معیار حق دی او کنه دي تو بعض خلق هغه وی لکه تاسو مرګري پوښي هغه وی چې صحابه معیار حق نه دي. دی حدیث مالوی صحابه معیار حق دی. ابن عمر سے فرمائی اصلی کما رأیت اصحابی یصلون زه خدا سي زموزونه کوما لکه چې ما خپل صحابه لیدلی چې مرګ کول نو صحابه معیار حق دی نو دغه عمل ما لپاره د نجات ذریعہ ده. دیو مسله دا د مولانا صاحب چې دا یو جګړه چې صحابو کې تقلید نشته او دا تقلید چې کم ده نو دا شرک دی. نو دل تراغه چې صلی کما رأیت اصحابی یصلون زدا چې مسکم لکه چې ما صحابه خپل مرګري کتلو چې ای مسکو ولکه د موز زکه کومه دین هر وخت نوافل بغیر د دریو اوقاتونه زه نوافل ولیکم ما صحابه کتلی په نوافل باندې نو تقلید صحابین جارا یو صحابي د بل صحابي څوک تقلید وکړه تیشو کنه اصلي كما رأيت اصحابي يصلون لا انها احد يصلي بليل او نهار ما شاء بس ما شاء الله نه ما شاء خوشی کنه نمنکم هیڅ چالرا چې هغه مسکی د شپې یا مسکی درځي ما شاء چې د احمد سمره خوخی درکاتونو نه چې لس رکعات کې د شپې او کې شل کې دیرش کې دوه کې چې څومره کې زینا من کوما الا یو خبره بداوی غیر الله تحرو طلوع الشمس ولا غروبها د دې دوه ټیمونو لحاظ وکوي غروب الشمس او طلوع دی وخت کې ومزنه کوي ځکه حضرت دې کې منم کړی دا او ما صحابو ندي کړی چې دی وخت کې مز کړی جناب. باب ما يصلي بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال قريب عن ام سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. باب ما يصلي بعد العصر من الفوائد ونحوها. توجه کو مولانا باب دې په بیان د هغه عبادتو یصلی بعد العصر چې موز کې دیشي یعنی موز کې بعد العصر پس ته موز د مازیګر نه من الفوائد د قضا شو موزونو نه ونحوها او د دې په مثل. اوس خبره په دې نحوها کې پرته ده چې د نحونا کومه نحو مراد ده. دا نحو علم نحو مراد دی او کدی نسیشه مراد دی و نحوها.
بعض علماء کرام فرمایي چې د نحوها دا جمله غیر محفوظ معلومیږي په دې اعتبار سره چې فواید نرستو خو بیا څه شری خو فواید خو فرایض دي نو نحوها مراد نوافل دي او حالانکه نوافل خو اتفاقی طور سره دې دوه ټیمونو کې نه کیږي نو بیا امام بخاری و نحوها مسله څنګه ذکر کړ نو دویم قول دا دی چې لکه دې دا نحوها دا کلام دا چیرې دا محفوظ دی او نحوها کې ضمیر دی فواید تو تراجی دی نو معنا یاد کا هغه چې موږ کې دي چې پست مازیګر د فوایدنا او په مثل د فوایدو چې واجبات دي ونویا او په مثل د فوایدو چې هغه واجبات دي هغه واجبات به کوم واجبات دي عندنا لکه سجده تلاوت واجبه ده او جنازه واجبه ده فرایض ده نو یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها ونحو الفوائد ای الواجبات او تی نحوها کې موږ واجبات واخلو نو په دې کې د هیڅ اختلاف نشته ټول دنیا په دې قائل ده چې جنازه کیو سجده تلاوت کیږي دریم قول دی امام بخاری مزاج مطابق وي منګ بتنا پشاکیږي چې نحوها مراد فواید دي او دا فواید چې دي دا پتا لازم شوی دي لوی د ترک نه په وخت کې نو اشاره شو ونحوها من النوافل السببيه او د دې په مثل هغه نوافل چې دغه وجود سره یو امر خارج په بنا باندې چاغه څه شه ده لکه دخول د مسجد تحیه ونحوها لکه سوی موجب دخول عند الباس ونحوها رکعتي طواف چې دغه سبب وجوب سره الفراغه من الطواف ده امغه چې نحوها مراد واجبات او مشکان ختم دي جی یوم لک وقال قریب ان ام سلمہ صلی النبي صلی الله علیه وسلم بعد العصر الرکعتين حضرت مازیګر مازه نو رکعتين کړی دي وقال حضرت فرمایل وجه شغلني ناس من عبد القيس ان رکعتين بعد الظهر دا حدیث تاسو مخ ویل لیکن ابي داود کې بتا سویلی ترمذی کوم دی ویلې تاسو ام سلمی صاحبی چوکت نبی علیہ السلام موږ گئی نبی دې ته چې تلاړ شه او حضرت سره ودرېګا چې تاسو اشاره وکړه نو کینا او کې اشاره نه کړ تاسو ته وکړه اته اشاره وکړه کیناستا نو سفارش حضرت سے دې تاسو کو جی ام سلمی را لګلې ما تاسو کوم دې 2 رکعاتو نه په دې وخت کې د نوافل منع کړیو تاسو ولې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وما باندې نفل پاتیو سنت مؤکده د ماسپخین چې کوم دوا آخری دي وفد عبد القیس راغه حضرت علی سوال جواب دعوت او واعظ او نصیحت تبلیغ کو دغه د وجنه و صورت اشتغال حضرت تو پاتې شو نمازګر حضرت تیاری ادا وکړه معلومه سنت طالب پر سنت دي هر چې د پیغمبر علی السلام د فارو اپ منزل د واجبات معلوم او دا د پیغمبر سے خصوصیتو چای به سنتم قضا کوله اوس سوال دا دی چې دا سنت خو یو ورځ قضا شو اوس عائشہ به رسو حدیث کې راځي عائشہ به وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مازن رستو دا 2 رکعاته سوچ په دې دنیا کې ژوندې او حضرت نه دی پرې خو دي حضرت همیشه کړی دي حدیثین فرمایي چې پیغمبر کړه یو عمل شروع کی بیا پیغمبر په غیبانی دوام کوي خیر العمل ما دیم علیه او دا دوام دا د پیغمبر خصوصیت دیم نقطه دا ده چې لکه د مازګر مازن رستو پیغمبر علی السلام په 2 رکعاته کول د دې 2 رکعاتو سبب نو
خدا 2 رکعات حضرت په خپل خوخي کول او دا د حضرت خصوصیت څنګه په نور معاملاتو کې د پیغمبر خصوصیت شته دا 2 رکعات بعد العصر دا د حضرت خصوصیت تشو او هغه عمل چې هغه د پیغمبر سره خصوصیتي هغه امت ته پر مشعل را نیوي لکه نه بیان د پیغمبر خصوصیتو پینځه بیان د پیغمبر خصوصیتو نو ته بدانوي چې زبم پینځه خلکوم ځکه زما پیغمبر پینځه کړی دی اره پیغمبر سره خصوصیتو اته لپاره جایز نه دي نمازګر 2 رکعات پیغمبر سے خصوصیت طالب پر جائز جناب وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشه قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاه وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا ثانيا ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يسقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. گورے علماء کرام اور صلحاء امت حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی والذی ذهب به قسم ملی پاغ رب باندې چې چا د مان زما محبوب جدا کړی دی تیشو کنه ذهب به چې حضرت د دنیا نه بوته ما ترکهما نو پریخی پیغمبر علیہ السلام دا 2 رکعات حتی لقی الله تردی چې حضرت الله سره ملاقات شو روح لار په بارا لقی الله چې الله سره ملاقات شو بیا با داسې حدیث منافقار دی چې بیا هغه ملاقات پاتې شو واپس راغی ملاقات شو خلاص وما لقي الله حتى ثقلان الصلاه معنی یاد کا طالبہ وما لقي الله نو ورکړې ملاقات طرف پیغمبر علیہ السلام تر دې پورې ثقلان الصلاه چې ضعیف شو او کمزور شو ادا کولو د مزنونا تر دې چې کمزور شو ادا کولو د مزنونا ما تو وکیلا پیغمبر علیہ السلام لا دا دنیا کو خوخوا په دې باندې خوخوا چې دا دنیا کو مزرعه الاخره ده او کله چې عبادت په ثقيل شو ذوق په پیدا شو اوس عبادت پورا طریقې سره نشو کېده یوسف لا پاکا کم مقصد په دنیا کې د عبادت هغه پورا نشي کېده اوس مال چټی راکې چې تاسو خراج ما پنسنی کا الله پنسنی کا کنه اولاد بین سطور بیا نقطو پورا کنا دې مطلب دا شو چې دا حضرت هغه پوری راضی نو سو پوری دنیا پر خودو باندې سو پوری چې ثقل صلات نو راغله او کله چې ثقل راغی اوس مقصد د دنیا نه ادا کیږي چې عبادت دی د الله می ربان په خشان نشي کېده اوس مال پنسن وکړه الله اراده پنسن می دلو کړه او پنسن دغه ته وی مولوی سیبا چې ډیپټي نه کوي او تنخواه ملاويږي پنسن وای چې ډیپټي نه کوي او تنخواه ملاويږي وان لک الاجرا قیامت پورې اجر چالو دی ختمي کی نام وکان یصلی کثیر من صلاتی قاعده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل مزونو کې اکثر با بناسبان کول خدا آخری زمانہ کې شکل لما تبدنا ہر کر چې حضرت په بدن کې زو پیدا شو تان رکعتین بعد العصر 2 رکعات وکانو نبی صلی الله علیه وسلم یصلیهما حضرت وکول ولا یصلیهما فی المسجد او 2 رکعات په جمعات کې نه کول ولی مخافت ان یثقل علی امته د دې وجنا یا یثقل علی امته چې ثقل پیدا کړی شي په امت باندې معنی دا کچره دا عمل پیغمبر اسلام په جمعات کې کوله نو صحابه کرامو به بیا دي
او پیغمبر علی السلام اطاعت خو صحابه خامخ کول نو ثقل په صحابه راغلو ځکه پیغمبر اسلام په کور کې کول وکانه يحب ما يخفف عنهم او پیغمبر خو خوله طریقه د عبادت هغه مقدار چې هغه سبب د خفت په امت باندې ځکه پیغمبر اسلام چې دی امت له په تکلیف کې اچول نو راغله بلکې د تکلیف نه وخت کو د پر راغله خوب راځي تاسو نه شي خوب راځي تاسو خامخا دي اندازه داسې ده ګوره زما تجربه زه کوم دی کې وشک ني راځي خوب تل کې نه نو دا زما ګوره تجربه ده کې تاسو داسې نه وکړي چې تمام امتحان وکړي خیر تاسو بیګاډه ټوړه خوړل دغه خوب راځي مخکې شهباز یوازې دا وختونه خدای خوب بخورازي کړه جی قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. گورا هشام وی اخبرنی ابي ما تزما پلار حضرت عروه خبر راکړه قالت عائشة رضی الله تعالی عنها حتی عائشہ صاحبہ فرمادم رضی الله لیکل دي مانه چې د شیعاګان ظالمان حتی عائشہ باندې تان کی رضی الله عنها ابن اختی عائشہ وی عروه طیب ابن اختی هر دا مقدر اے زما خوریا ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر دی قط کله چې حضرت ما په کمره کې ما سخرات کله چې حضرت آی کمرې ته براته چې کومه مال جوړ کړی و دې کې 2 رکعات چره حضرت نو پری خودي تلته به 2 رکعات کول جی آسان دی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وही 2 رکعاتو تیسو کنا 2 رکعاتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پریخوی پیغمبر اسلام سرم ولا علانیتن نا پا پتا نا پخکارا ری سمان شوا سرن پا کور کی علانیتن پا جماعت کی لکه چې علانیه خو جماعت کی اخکارا کی گنا او سرن مانا کور کی چیزان لیوازی خو نشو گنا یو تو نو مانا دا شوا نو پیغمبر اسلام یداو ما سرن ولا علانیتن نه په پټه پری خودو او نه سرګن پری خودو سمان شو نه بهر پری خو نه دن پری خو یو یا سرن معنا داسي حالاتو کې چغد تکلیفو علانیتن پتا سي حالاتو کې چغد راحتو پوښ کنا سرن په تنهایی کې علانیتن په جمع اجتماع کې رکعتان قبل صلاة الصبح ورکعتان بعد العصر دغه قبل توجی نه جوړي چې جوړه خود نه جوړي ازه فزان سره کوي جی سر پټوي نه تنهایی شو علانیه اخکار جهر یعنی اخکار زګه دي یو کله جاری خودشته همانه جماعت او کور ځان لا خلوت او جلوت سفر او حضر اکثر جی وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين. رأيت الاسود ومسروقا دا دوه شاګردان حضرت عائشہ بيو دیو ابي اسحاق په جماعت دوی دوه دلو شهدا على عائشة دوی گوئی کړي وا په بیان د عائشہ باندې قالت عائشہ ویل چې ما کان نبی صلی الله علیه وسلم فی یوم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې برات ما څخه په نمبر واره درځي زما پس ما ذکر نه مگر 2 رکعات خامخ کولو چلو سان دي. باب التبکیر بالصلاة فی یوم غیم. باب التبکیر بالصلاة فی یوم غیم
باب دې په بیان د تبکیر کې تبکیر د بکر نه ده بکر وی لکیږي اول شیطا لکا باکرا دې شو کنه باکرا اغش دوی کنا الاخری پوښوي چې هغه بالکل چې کوم دې سیل بدوي هغه ته وي دارنګي هغه میوا چې په باغ کې رومبه ز کوشو کینای ته باکور وي او درځ رومبه یې سیته بوکراتن وي نو تبکی د بکرنه وختیرات المزتا او دلته مراده دي چې حضرت صلی الله علیه وسلم با ماسپخین موز کله بچ یوم غیمو لکه دا د ورځې راز چې بوا حضرت په تعجیل کو دی خوف نه چې ما ذکر را نشي لیکن آی وخت چې کوم دی دا ټیکری میکری نو کنه او ټیکری دي نو د دې اشتباه نشي پیدا کېده اوس په توای چې دا الله وخت دی او به چې لا د چي ټیم دی خپل به چنار لس بجونه واړه خبره خو نشو کنه مسله ده وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابا الولي حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن منګ یو ورځ حضرت بريدة سروپ ورځ وال رز کې پغور اغا ورځ جن رز کې ناوی چې بکروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله په دې مخکې باندې تیر شوی دی الکه د زجر توبېخ دی چلو باب الاذان بعد ذهاب الوقت باب الاذان بعد ذهاب الوقت بعد ذهاب الوقت باب دې په بیان د حکم د اذان پس تیریدو د وخت نه ګوره مولانا صاحبہ په دې حدیث کې اشاره ده ليله التعریس تا ليله التعریس وی اغا نزول فی آخر الليل بدید علماء باس دي چې دا ليله التعریس د حضرت په ژوند کې یو ځل وا او کدا متعدد دي نو بعض علماء کرام فرمایي چې دا یو ده راویانو په مختلف الفاظو ذکر کړی دا نو سامعين او مستمعين اغي په ذهن کې دا راشي چې دا واقعي متعدد دي او دویم قول د محدثینو دا دی چې دا روایت چې کوم د لیت التاریخ په واقعیا کې راغلي دي نو کیا من اولی الی آخری او کته شي نو دا دلالت کوي په تعدد د واقع باندې او دی باندې تقریبا اکثر محدثین بحث کوي کله چې تعدد د واقع شي نو بیا هیڅ اشکال پکې نه راځي او کله چې تعدد د واقع ني بیا په دې کې اشکالات شته نو موږ به چې ورځ رز دا نو ګویا کې موږ به مو چې تعدد د واقع باندې دلالت کوي او استادو دي کتابونو کتلې لیکلي دي دویمه مسله دا ده چې ګورا دې کې یاد ساده چې پیغمبر اسلام د شپې آخري وخت کې کوشش لرلک دمو کوم ستړي شي ما حضرت بلال ته وی چې کلالنا الليله ته دې شپې خو موږ د پالګه څوکیداری وکا هغه دې ناستو حضور کول بیا ناستو چرکه سبب راخی ښکار کیږي وا زبا حضرت صاحب ته وی وا نو بس الله خو جو کې امت له دین ورکاو امت نبی له دین ورکاو دغه بلال یو دغه اول حضرت پاسه د بلال پسلار بلال هغه جی اخذ عینی الذي اخذ عینک قصدن ارادتن دا معاملې نه شوي هغه ذات د کوم چې کوم ذات ود کړي وي یا نبی علیہ السلام او فرمایل چې تاسو زې فإن فی هذا الوادي شیطان او بیا چې لار مخکې د سونه وګړ او بیا اذان شو اقامت شو موضوع شو اوس دین را مسله خی چې لکه فواید د پاره د اذان او د اقامت سو حکم دی احناف وی کچری داموز فوت شوی د افراد کثیرونا اجماعی طور سره اتفاقی طور سره لکه اهل محله شو
آل د بستی شو نو دوی بیا اذان او اقامت سرا داموز دوباره کولی شي احناف یو قول دا دی چې چونکې اذان چې کوم دی دا خو اعلام الغائبین دی او مرګری خطول حاضرین دی لہذا فقط اکتفا بالاقامت بکی فقط اکتفا بالاقامت بکی دویمه خبره قضاء الفوائد کی فوائد با جماعت پکور کی په اقامت کول شي عام قانون دار لکه استاد سنا مز پاتش اقامتو کې خپل کمره کې مزو کې دا چې لوټ کولاو کې ټک ټک وای صاحب با مزران پاتش چې باندې چې مز دوباره وکړه ونه جو کنه نورې مسلې براته جوړې کې په خپل کمره کې اقامتو کې خپل ځان مزو او کې بس دا مختار او مفتابه قول دی جی وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سرنا منګه سفر باندې لاړو نبی عليه الصلاه والسلام سره ليله يوشبا وشابا فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اخاف ان تناموا عن الصلاه قال بلال انا اوقظكم فاستجوزنا بس ما ته استاد الشيخ یو خبره یاد شوخه شیخ یو خبره یاد شو مطالعه کې نو یاد شوه اوس یاد شو ځکه مې خوندل او شیخ محترم بوي چې استاد خبره په غور سره واوري او سه په درس کې او تکرار وکړي او دا زمونږه تجربه ده چې په درس کې بیا یادېږي تاسو ته او تاسو خبره کوم با نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرنا مع نبی صلی الله علیه وسلم لیلتن من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سفر روان شو شپه فقال بعض القوم لو ارست بنا یا رسول الله کاش چې دمرا کې منګلا اے د الله پیغمبره په خوب باندې یا دمه کې منګه په خوب سره د الله نبی تیر ستړي شو او خوب مرضی نو کې اجازه مو چې چاته پړاو وکړو او دم وکړو قال حضرت فرما اخاف ان تناموا عن الصلاه زیریګم چې تاسو به ود پات شه د مازنا سار مسلم نږدې چې ته ود پات نشه قال بلال مؤذن انا اوقظكم زبتا سوي خوما توجه کا احمدا زماد شیخ لو یا نقطه دا بیا حضرت بلال ادش والے بلال کیوں سو گیا اس کو آنا نے ڈوب دیا شیر جملہ پوچھیں آنا اس کو دے آنا دے ڈوب کا دے آنا اوقظکم زبوی خوما نتاز خوخنی درب نو دیکا تسو که چتوی خی وی خوخو کار دبل دی دا زمان شیخ خبر آوا یہ تمہیں حاش میں نہیں ملے گی یہ بات ہے ایوب بولے خفا یارا خا اللہ دے خوشحال ساتا ونشو مولانا صاحبہ انو خزکم زوی خوما فاستجو دوی ډډو لګولا واسنه بلال زارو الى راحلتي او تکیا ولګولا بلال خپل ملای اړه مکرا راحله تا کجاوي تا فغلبت عیناه وشکنا نو زراوري شوي په دې باندې سترګې دي فنا منو غدش زکه اسکو انا نے ڈوب دیا انا بنو خاملی سیوا فنا مفست قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف پیغمبر اسلام وقت طلع حاجب الشمس دی وقت بداس وقت کې چخکار شو سشه روزا دنور یعنی سره دونر کړي وا فقال یا بلال اے نما قلتا اے بلال او انا تمہارا کدر گیا اے نما قلتا سشوا خبر چې تاویل چې انا اوخذکم اغه وعده سشوا
قال بلال القیت ما القیت علی نومه مثلها الله پیغمبره نو ضرور کشه په ما باندې خوب مثلها په شان د نه شپې خوب ارمال خوب خرازی خو تمره خوب ضرور چرته نور راغل لکنن چې ما بسترګي کلاول خو باندې دي سم خوب راغی لیکن انا نه ډوب دی اصل الله الله قد قال نبی الاسلام ان الله قبض ارواحكم الله تاسروهنا غسو حين شاء چسوکی خو خشوا ورد علیکم حين شاء او واپس راولی گل چسوکی خو خشوا یا بلال قم فاذن بالناس اے بلال پاس بانگو یا بالصلاه فتوزع دسوک فلم ارتفعت الشمس وبياضت واركلا چنر اوچت خسپینش مانا خمانه خرو خانش شعائخی مضبوط شوی قام فصلا حضرت پاس دو مصباح جماعتیو کم جی باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت باب دې په بیان دغه چا چې مسکړي وي جمع سره پاتلو د وختنا بس دا وخت حدیث تیر شي دا هغه بیانې کې شابه وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر دا حدیث مکه تیر شوی دی خان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غزوه خندق کې مزپات شو د کفارو په وجه سره مګه مغازیو کې دا روایت ویلې ده حضرت عمر سے غصه کې راغی پر از خندق بعد ما غربت شمس نور پریوتو فجعل يسب كفار قريش حضرت عمر سے تک قریش و کفار ته بدوی خیری کولی یا رسول الله ما کتو صلی وزگار نشم چې ما مذکره وي قریب نو چې ما مذکره وي وزگار نشم چې ما مذکره وي کتاب چې چاله ورکی کردا حال دا چاته په پرخه کې کتل لګي چې ټول کتاب خراب کړي العصر حتى كادت الشمس تغرب ترتی چنر پریوتو قال نبی علیہ السلام فرمائل والله ما صلیتها اے عمر خفقیگا مام نے ذکر دا موز فقمنا الى بطحانا مگا پاسدو اغا بطحان تا یو وادی دا فتوزع للصلاة مزوک اتسوک مانزلا فتوزعنا منگم اتسوک لحادی مزلا فصل العصر بعد ما غلبت الشمس ثم صلى بعد المغرب او دیوان منگا ترمذی کی کلام کرو دیده کچھ دا خبر دا چه دی ما کادت ما که تصل عصرا وزگار نشما چه ما دی مزما ذکر کرده دینا معلوم شوا چه مزما ذکر قضا شو او بعض روایت کرده شغلونا عن 4 صلوات ترمذی کمگویلو مگه مشغوله کرو دا سلور مزوننا او بعضو کی راضی 3 مزونا داغی جواب آسان دی ذکر چې دا غزوه خندق چوا دا محاصره د مشرکینو 25 ورځې وا مدینه نه چا پیرا پړاو ددیو دا 25 ورځې وي بعض ورځو کې یو مسقلا شو او بعضو کې دوه بعضو کې سلور نو په دې کې څه ښکار نشته لري اصل اخلاصي کې باب ته نه رسی وره زمدا او دا کتاب تاسو څنګه